औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो को स्किप ना कीजिए, एंड तक देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बस ورپسې ناست یو خویندې ورونه ورپسې جاړي د خدای فقیر او د خدای غریبان یو. بس څه به وکړو؟ بوټان به یې خپو کړي او که نه جرابې به یې خپو کړي او که نه ثناءالله حاضر غواړم چې حاضر دې شي راته. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخون کې او مهربانه دی. یو مالت راله مو مرګل روډ وته وي پېښور کې دغه علاقه راځي یو ماشوم روکو هغه راله مو په هغه مالت کې بیا بل ملګری راغی وی یو دوه مالته اخوا ارک ثناء الله هم تپوس پکار دی راله بیسیکلی دا هم د افغانستان سره تعلق ساتي. خو دلته کې دا اوس د دې کور میلمانه نه دي بلکې دا اوس د دې کور د دې وطن دا قربت دي. موږ سره اوسي زموږ بچیان دي، رونه دي، خویندې دي، میندې دي. ثناء الله یتیم دی او څه موده کېږي چې روک شوی دی. 12 یا 13 کال عمر دی. تصویران هم د سره एकदम او نمبرات هم एकदम دا اعلان وملو الله دې وکړي چې بچي هم را پیدا شي. دا ثناء الله رونه بایګان ولاړ دي، پلار خو یې مړ دی، مرکه به انتظار کوي. دوه خبرې به مرکه سره هم کوم صاحبه دا کور هم یقینا چې د کرې بار له خواله ته एकदम راځي. موږ سره راځه زویا السلام علیکم مورې تا خو تصویر لاس کې نیولي بس څه به وکړو؟ دغه رانه لاړ دغه شو ناداره کړ شو سبي د جمعې په ورځ باندې رانه ووته او بس ورک شو. زه ولا په تمه باندې یم چې ماښام نه به دا راشي دا رانلې. بس څومره موده وشوه خوره؟ بس دا دویمه میاشت ده چې نه مې دی لیدلی. بس ورپسې ناست یو خویندې ورونه ورپسې جاړي د خدای فقیر او د خدای غریبان یو. بس څه به وکړو؟ دا واړو ورپسې جاړي چې ثناء الله به راشي. ثناء الله کوله ثناء الله ما ونه لیده. عمر تقریبا څونه راځي؟ خو دغه د 12 کالو دی. دا دې بچیان دي؟ یا دا مې بچیان دي. دي خو به مې یادې کړې ثناء الله نه یادې ثناء الله وایي ثناء الله به راشي هغه وایي چې ستاسو نوم دی بچي؟ راشه زویا دلته ودرېږه. وایه زویا. بس سهار کې ووتو بس ورک شو. بس بیا پته نه لګي. مور ته بس همدغه شان جاړي؟ زه ورپسې شپه ورځ ناسته یم ورپسې جاړم چې خدای ثناء الله په کوم ځای کې به یې خدای پاکه پروردګار به دغه به یې او که نه به یې بوټان به یې خپو کړي او که نه جرابې به یې خپو کړي او که نه خدای څنګه به یې څنګه به نه یم دا فکرونو کې ورپسې. دا کور هم د کرې دی؟ ها کور هم د همدکې را دی. او دا ستا خاوند مړ دی؟ ها خاوند مې مړ دی. څومره موده وشوه؟ بس دا 2 کاله کېږي چې مړ شوی دی. وایه زویا ستاسو نوم دی؟ ثناء محمد الله. محمد الله ثناء الله ته وایي راشه که نه ښه زویه دغه ستا اواز اوري ورته وایي راشه. ثناء الله راشه که نه وایه ورته بچی راشه ورته راشه دا موقع ده ستا د اواز ځي ښه ورته راشه. راشه. هغه ثناء الله هم داسې ساده و؟ بس د دې نه له ښه هوښیارو لګي خو بد و. بس الله ښه پوهېږي چې ته شو. بس د دې دروازو باندې ما ونه لید. زه شپې والا دغلته ناسته یم چې خدای اوس به راځي اوس به راځي اوس به راځي. ثناء الله ما په سترګو ونه لیده چې ته شو. بس څه به وکړو؟ الله شته دی. دا 2.5 میاشتې دا خو یخه یخني ده. ته به سوچ کې چېرې چېرته به ودي بس همدا سوچ او فکر دی. خدای نار به وږی به څنګه به نه خدای په غاړه کې به جامې صحیح بربند به څنګه به نه کمپاله به پیچا چولي نه به یې چولي. خدای څنګه به
خدا په یخنۍ کې به یخني کېږي خدا پاکه پروردګاره څنګه به په اولاد مور ته به ماریان شي قسم په خدای چې څه به یې خوړلي که نه څه به یې چولي که نه چا به ورته سر ته باله خیښي او که نه په دې یخنۍ کې او په چا تود کمبله چولي او که نه په کوم ځای کې به ناستی فکرونه را سره خدا پاکه څنګه به څنګه بني بس راشه دا وخت ستا اواز اوري دې راته را حاضر شي ثناوله حاضر غواړم چې حاضر دې شي راته ثناوله دې راته راشي راته دې رادغه شي راته دې خپل ځای ته راشي ثناوله غواړم د سینې غوغه مې ده د سینې ټوټه مې ده ورپسې لیونی کېږم لیونی مه ورپسې ډېر مې په غریبۍ کې رالوی کړه ډېر مې په دغه مسکینۍ کې رالوی کړه خدا کله به یې جامې نه وي کله به یې خوادی نه وه کله به یې چپلې نه وي زه ثناوله غواړم چې ثناوله راته خپلې زینې لرې شي دې ستا نه بغیر وخت تېرولی شي بهر بس الله ښه پوهېږي بس چې زه نه پوهېږم چې زه راکم ته به لیونې به سپېلنې به ګرځي چاته به وخت دوستي تېرولی شي زما نه جدا نشي تېرولی وخت زه نه پوهېږم چې اوس به یې څه نېشې میشې به یې ورکړې چې دومره وخت یې رانه واړه او دومره ایثار شو دا کور د کرۍ دی او دا کور د کرا دی څو بچیان دي نور ما د خدای اووه جنکیانې دي او 5 هلکان دي څلورم 5 مې نشته دی ستا له خدای پاک ډېر اولاد درکړی دا یو نشي هېرولی بس چرته هېرېږي ما نه چرته هېرېږي دا خو د سینې غوښه ده د سینې ټوټه ده ولا کې یعنې که شل وي یو ویشتم خود نو دا خو الواد دی الواد چرته د چا نه هېرېږي زه الله دې راولي بچې تا تر خپل موبایل نمبر یاد دی هغه لږ ته وایې راشه زویه دلته چې ورشه زویه هغه ته آواز وکړه مرسته کړې او چا را سره کومک کړې او چا راته دا دغه کړې چې دغسې دا به یې راولي دا دې هم زوی دی ها دا مې راشه بچې راشه که نه ماسې لاس مې لوکه دا ثناءالله چېرته لاړې یاره چېرته تللی دی چېرته تللی زویه راولو خرابولو یې ښه دا خو مورکه خو ساده ښځه ده دا بل هم ډېر ساده ګلې زوی دی دا تلته تشریف راوړه دا ستا د موبایل نمبر موږ له لږ راکړه نو دا به ډېره ښي 0309 91 د 935 دې وټساپ شته واتساپ هم پې شته او ستا نوم څه دی زما نوم نسیم دی نسیم بھائی ته د دې ګاونډ کې بالکل ته هم د افغانستان سره تعلق ساتي نه زه پاکستانی یم ماشاءالله تا خو سره بیا ښه ګاونډیتوب وپالې نو بس درد خو به هغه ځای وي چې په کوم ځای لکه مطلب دې نه ورک شوی په موږ هم داسې درد وي ګاونډي هم دی ورور بی هم دی او داسې څوک شته هم نه که نه نو بس ځکه مور سره مدد وکړو په موږ یې حق دی نصیبه الله دې خوشحاله ساته نسیمه ژوند دې ډېر شه ستا د موبایل نمبر ورکوو چونکې دوی رابطې نمبر خو نشته تا سره به خلک رابطه کوي تصویرونه یې موږ خواره کړل ستا نمبر به چلیږي تا سره به خلک رابطه کوي نو که څنګه هم راشي بیا موږ ضرور خبر که ښه نصیبه انشاءالله بالکل به هم خبرو ستاسو خبرې د دې دا چغې سورې دا وي والله بس چغې خو روزانه وي ولې چې بچی دی که نه زموږ هم بچي دی او درد خو وي نو هر وخت یې تکلیف دا کېږي هم په یخه یخنۍ کې په دې ګیټ کې ناست دی نو بس انتظار کوي چې نن به راځي سبا به راځي او بس په انتظار کې دی 3 میاشتې وشو اوسه پولیس پته ونه لګه دا ماشوم صحیح و ټیکو ذهني بالکل صحیح و خو بس غریب خلک دي دا واړه بچي دي مزدوري وکړي که به د بچي پسې وګرځي څوک یې داسې نشته د ماشوم به هم چېرته کار کوو که څه به یې بس دا غریبانان دي به نور کار خو نشي کولی به دا کباړ مباړ به یې راغونډولو سنوله به هم کباړ سنوله به هم کباړ خرڅو ستا د بچي به کباړ خرڅو ها کباړ پسې به ووته کباړ پسې به تله بس زه والا به په تمه یم چې خدای اوس به راځي په مسله به ورته ناست وم یره شړک به مې وکړو بس دې بچو به راله ویل چې صبر ونیسه مورې الله به یې راوړي الله به یې راپیاده کړه او دې به هر ماښام کور ته راته بیا بس هر ماښام به د وخته به مونږ ویل چې د وخته راځه د وخته به راتله په دې ماښام باندې بس ماسخوتن هم شو ماښام هم پې لاړ تېر شو د شپې دې خوب وي بس چرته هم خوب وي ورپسې لیونی غوندې کټ کې نیغه ناسته یم چې خدای دا به څنګه به نه خدایه خدا په غاړه به څه شي نه به خدا چا به پې کمپل اچولي نه به یې اچولي خدا څنګه به نه همداسې سوچونه او فکرونه کوم چې خدا مور به یې نار به یې څنګه به نه د میندو رزق روک شي د جامو پیزار فکر یې روک شي
کور کې سراوان دي سن دي فکرونه ختم شي او وسواس صرف یو روغ شوي سره وتړلی شي بیا خدای به راولي د نسیم نمبر ورکوم او خورو مې زر به راشي ښه او بیا ما خبرې ښه الله دې په والي باندې نه خبروم والي باندې نه خبروم قدرمنو د روغ شوي سره تړلې د مور احساس خو تاسو وکتو چې یو مور څه محسوسوي د هغې څومره یو تکلیف وي څومره یو درد دي بل ها خپرونو کې تاسو دا درد وکتو یو خبره ته د یادګیرۍ دپاره بیا کومه چې دا زموږ دا خاوره د دې وړو ماشومانو لپاره محفوظه نه ده دلته کې زموږ بچیان تختوله کېږي یا خو خرڅېږي یا د بارډر نه اړوي یا ترې ګردي وباسي یا پې سمګلینګ کوي یا به چا سره په هر کار کیمپ کې کار کوي قدرمنو چې چېرته هم ستاسو زړه پاغونده ځي نو پوه شئ چې ځای خطرناک دی ډېر کم خلک داسي چې هغه روغ شوي بچي د خپلې سینې لاندې کړي قدرمنو د ښو خلکو کمی په دنیاګۍ کې نشته خو خپل احتیاط ضروري دی دا واړو ډېر درانه دي د دې مورکې 11-12 بچي دي ما وې که دا یو ثناء الله پکې ني نو خیر دی خو هغې وې نه دا چېرته کیدی شي دا خو دړه ټوټې وي نو قدرمنو که د یو مورکې ډېر بچي هم وي خو چې یو ته خوښ شي نو هغه لیونی کېږي قدرمنو ثناء الله به چېرته وي د چا په لاس به د چا په دکان کې به یا به چا سره که دا خپرونه وګورئ نو دغه ماشوم پاک ثناء الله خپل کور ته خپل مورکۍ له ضرور لېږه او نصیبه ستا هم ډېره ډېره مهرباني ډېره شکریه ته یو ډېر ښه کردار ادا کې دا معاشره روانه واله خو چې تر څو ستا غوندې کې خلک وي که نه دا معاشره نه روانېږي ستا بچي به روغ شي او ته به د هغه د بچي غم کې نو دا معاشره به ترقي کوي دا به خوږه معاشره وي الله دې وکړي چې ستا هڅې ستا کوشش او ستا نیت رنګ راوړي او زموږ د اګام دې الله پاک قبول کړي او تل یې ثناء الله دې د ما درشل له واپس خپل مورکۍ له راشي چې هغه خوب وکړي هغه آرام وکړي هغه ژوند وویني هغه د سهار نه خبر شي یا د شپې نه خبر شي او هغه د هغه ښکلې سجدې نه هم خوند واخلي چې په هغه سجده کې موږ دا وایو سبحان ربي الاعلی سبحان ربي الاعلی ډېره مهرباني شي नाज़रीन उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त मिल सके। तो आइए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।